بس 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 دا د پلار قبر دی او دا ماشومان ټول یتیمانان پاتې شو. یتیمانان چا کړل؟ خپل ماما یې را پاسېد او د دې پلار یې قتل کړو. دا څه چل شو؟ زما ماماګان په بیزن غدي څه باندې نښتي وو؟ یو سړي نه ورله بیزه واخېسته. ستا پلار ولاغېستې وه؟ او زما پلار پکې ګواهي نو د 500 روپۍ پاتې شو. هلته دغه سړي وایي چې پرې مې ښودې او دلته زما پلار نه غوښتي. ستا ماماګانو ته غوښتلې؟ په دغې جګړه شوه. ته په موقع وې؟ بیا څه چلو شو؟ زما ماماګانو نیمو ډانګې راوستې او یو ټوپک راوست. ورونه چې د رالو نو دوی ته تا نه وې چې خاوند مې مه وژنئ؟ دا داسې یو بله خبره وه. د زما مور کور د چا نه ویزه اخیستې وه نو په دې کې دا ضمانتي شو. وایي دا به ستا په حوالات ورکړم چې ته بیا ضمانت واخلې. ستا مور کور ویزه اخیستې وه او زما د خاوند پکې ضمانت واخلی شو. هغه نورې پیسې ختمې شولې. دا 500 روپۍ پاتې شولې. دغه د ویزې والا زما د خاوند ته وویله دا پیسې یې ماله نه دي راکړي زه به یې ستا نه غواړم. اوس دا پته ما ته نشته چې په ګپ یې ورته ویلي او که رښتیا یې ورته ویلي. زما د خاوند داسې ساده شان و. بار ته لاړم نو ما د خپل ورور خوی او لاسونه نیولي وو. ما یې تاسو ته سوال کوم ما به نه خواروئ. ځئ ټوپک نه وم خبر چې دا به ټوپک یې راوړی. دا ډانګې مانګې یې راخیستې وو. دا ما ټول نیولي وو. ما ورته ویل تاسو ځئ دا یو په دې ځنګل کې پټ شوی و نو دې ډزې وکړې چې دا ما د ټوپک څه ونیو. ما یې ما له دې ټول بچي ویشته. څوک نه دي لګېدلي. ما پرېږده ما پرېښود. زه واپس کېدم نو دا جینۍ راغلی زما پلار یې ایستی دی. مرګ دې ولیدو؟ کفن مې والا غاړې ته ولید. هغه کفن ته بس درې وګوره د څوکت خبره د شهادت خبر به نه یې لیدلی چا چې څه ښایسته وجود باندې غریب بې ګناه لاړو. اخري لور وه کشره یې؟ دی جي اخري کشره لور ده. د 25 ورځو ده. د 25 ورځو دا ماشومه دا هم دې پاتې ماشوم او جي یتیم پاتې شوه. چې سبا له غټه شي نو دا به لکه چا نه تپوس کوي چې زما پلار څوک دی پاپا مې څوک دی څه شو. دا به د پلار مینه د چا نه غواړي شهید صاحب. سارم بستا د راتلولا اوس په دارو د طبیب نه رغېږم. 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 پزړه یم تا پسې بیمار جانانا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو موجود ملون خوړ کالو کلی کې توت شاه دلته د نن نه 3 ورځې مخکې یو سانحه مخې ته راغلی وم چې یو اوښی راپاڅېدو د خپلې خور خاونې مړ کړو. وجوهات څو راغلي وو جي غمزده کورنۍ ته د هغې اواز به چوتو. روجه ده چې کله لور خور واده شي نو هغه که خاوند کور کې ډېر هم سره سپیني نو هغه لارې ته ګوري چې د پلار د کوره به مې څوک راشي ماله به اختر راوړي. که خاوند ډېر هم مالدار د سرو سپینو سره لوبې کوي او د پلار د کوره کجوري راشي نو هغه لور خور هغې ته ډېر په قدر ګوري وي دا مې د پلار د کوره راغلی دي. خو دلته یو بدبخته رور راغلی او د خور د سر تاج یې وشوکو خور یې سر توره کړله او کونډه یې کړله. راغلي جي د هغې سره به خبرې اترې کوو. ستاسو څه نوم دی بچی؟ عبیدالله. دا څه واقعه شوې ورته وي؟
دا څه چل شو زما ماماګان په بیزه نغدي وو. په څه باندې نښتي وو یو سړي نه ورله بیزه واخیسته ستا پلار ولا اغوستې وه او زما پلار پکې ګواهي نو نه د 500 روپۍ پاتې شول ته دغه سړي وایي چې پرې مې ښودې او دلته زما پلار نه غوښتي ستا ماماګانو ترې غوښتلې آه په دغه جګړه شوه آه ته په موقع وې آه بیا څه چلو شو زما ماماګانو نیمو ډانګي راغلي او یو ټوپک راوړل شوی په ځنګل کې کور تور پسې راغلي وو آه یو ګډ والا هغه چا ووهه نو ما پلار یو نوڼۍ وکړه هغه روژه ماته یې هغه ویلوې وړو ګډبنوله چې روژه ماته یې هغه ویلوې وړو زما پلار رالی کور ته او هغه روژه ماته یې ماته وایسته هغوی په کور راته ستا پلار یې ویشتو بیا آه ماماګان دې بیا لاړل آه تا په خپله لیدلی و ماما دې آه دا یې مور ده ته یې لورې خورې او دا څه واقعه شوې خورې دا زما پلار پسې راله روژه شروع شوې وه دوی پسې راله ماماګان دې څه ورته یې پلار ته دله پلار ته ډېر وخت نه قار ورته په څه وجه ورته کار و څه وجه وه جګړې وه خپل منځ کې بس په کنځلو زما پلار لږې شانې کنځلې کړې وې دوی ته چې راغله نو دغه ټایم کې تاسو وئ په موقع باندې مونږه ووهو بیا د ماماګانو څه چلو کو چې راغلل بیا یې زما پلار ویشتو ویشتو دی ورته بهانه نیولې وه دا ستاسو مور ده خورې تاسو څنګه یې ښه الله زما ژوند ډېر ګران ته لاړم زما ډېر ماشومان بچي وو غریب سړی و خپله مزدوري به یې کوله دا اووه لوریانې یو څه به ساتو څه مزدوري به یې کوله بابو دیاړي مزدوري به یې کوله هر څنګه دیاړي بچو ته میلاوېدله دغه به یې کوله دا وروڼه چې د راغلو نو دوی ته تا نه ویل چې خاوند مې مه وژنئ دا داسې یو بله شان خبره وه د زما مور کور د چا نه ویزه اخیستې وه نو په دې کې دا ضمانتي شو وی دا به ستا په حوالات ورکړمه چې ته به ضمانت واخلي تا مور کور بیزه اخیستې وه او زما د خاوند پکې ضمانت واخلی شو هغه نورې پیسې ختمې شولې دا 500 روپۍ پاتې شولې دغه د بیزې والا زما د خاوند ته وویله دا پیسې ما له نه دي راکړي زه به یې ستا نه غواړم اوس دا پته ما ته نشته چې په ګپ یې ورته ویلي او که رښتیا یې ورته ویلي او زما د خاوند داسې ساده شان و ده ته یې وویل دا پیسې به ته راکړې نورې یې ستا نه یې غواړم دا ستا د ورور ته وی زما د خاوند ته وي نه ستا د خاوند ستا ورور ته وي چې پیسې به راکې نه دغه د بیزې مالک زما خاوند ته وي زما خور ته کور ته میلاو کړو وی تاسو د امام رض له دا پیسې پوره ورکړلې که پوره هم نه دي ورکړي زما مور هم کنځلې وکړې ده ورته هم کنځلې وکړلې بس بیا یې زما سره خبرې وکړې دا سړی دې مونږ ته کنځلې وکړې ما تاسو ورته هم کنځلې کړي دي به خیر دی دغه ټیم کې دا ګډبنو سره چا جګړه راغلې وه دې له روژه ماته یې ووړو د هغو سره په هغه لانجه خفه شو د مسافرو سره یې جګړه وکړه چې دا لاړه واپس کور ته راغی نو مونږ د ور وټکېدو زمونږ هلکان دغلته درغلي دي ما ورته ویل ستاسو د وړو نه خو نه یم خبر ما زما دې سړي ته برګي ته لاس کوي ده په ما پسې راغله ما ورته ږیره مې ونیوله ما ته ودرېږه زه ورځم دا واړه به رخصت کړم ما دې بچو ته یې دې پسې ور رابند کړې چې زه بار ته لاړم نو ما د خپل ورور خپې او لاسونه نیولي وو ما یې تاسو ته سوال کوم ما به نه خواروئ ځئ ټوپک نه وم خبر چې دا به ټوپک یې راوړی دا ډانګي مانګي یې راخیستي وو دا ما ټول نیولي وو ما ورته ویل تاسو ځئ دا یو په دې ځنګل کې پټ شوی وو نو دې ډزې وکړې چې دا ما د ټوپک څه ونیو ما یې ما له دې ټول بچي ویشته څوک نه دي لګېدلي ما پرېږده ما پرېښود زه واپس کېدم نو دا جینۍ راغلی زما پلار یې ایستی دی
اوس مې ډېر بدو حالاتو ته لاړم، ډېر بد ژوند مې شو، تشې ماشومانې جینکۍ مې شولې، ولونه دي دي بابا ولونه دا یو هلک دی بس، دا مې د سخرو کور دی، اوس خر کرے دا مې سخر کور دی. دا په 1500 روپۍ باندې دا مرګ وشو. 1500 روپۍ معمولي شان خبره وه، داسې مخکې نه څه لانجه څه نه وه. قدرمنو د 1500 روپو خبره وه، ماما راولګېدو دا اوه خورزي دي، یو یې خوری دی، دا یتیمانان کړو، د خپل د خور د سر سوری واغېستو او جګړه د 1500 روپو وه. پته نه لګي چې موږ پښتنو کې به عقل کله راځي، موږ په وړه وړه خبره ډز وکړو، پردي کورونه وران کړو. دغه ماما ته به زه دا ووایم چې نن دې خورکۍ له د دې د خبرو جواب ورکولی شي. نن دا ماشومان کوم چې چغې سوړې وایي په جړا دي، دا ماشومان دا اوه خورزی دی، یو خوری دی، دوی له پلار ورکولی شي. بیا که موږ د پاکستان عدالتونو ته وګورو، دلته مجرم گرفتار شي، عدالت ته هم لاړ شي، څو ورځې پس بیا په کلي کې برید کونډه کوي ګرځي، ځکه دلته پانسي نشته، دلته انصاف نشته. تر اوسه پورې یو مجرم ته هم پانسي نه ده میلاو شوي. څه غوښتنه کوي خلک د ګوري؟ انا خپل پلار را پیدا ماما د دې خوري خبرې به دې اوري، د خپل پلار غواړي، د خپل پلار ورکولی شي. د دې خبرې جواب به زه هم د ریاست سره هم نه، د ادارو سره به هم نه، د حکمرانانو سره به هم نه. دا ماشوم چې څه غواړي د دې خبرې جواب به د چا سره هم نه، ځکه د پلار څوک نشي ورکولی. او دغه ماما ته بیا یو ځل ویم دا ماشوم خپل پلار غواړي، ستا د ډز د کبله ستا خور سرتوره شوه، ستا خورزي خورینه یتیمانان شو، ته دوی له پلار ورکولی شي. قدرمنو دا چې کوم مظلوم ووژلی شو دا د هغه والد صاحب دی. زبرګ روجه ده، د ثوابونو میاشته دی کې خلک خپل ګناهونه کموي. بیا موږ پښتانه راپاسو په وړه وړه خبره باندې، قتل عام شروع دی، یو سیلاب روان دی، په روجه کې زمونږ د تمانچې ډز او د ټوپک ډز نه ودرېږي، بلا قتلونه کیږي. موږ اورو چې په روجه کې شیطان تړلی، انسانانو نه په خپله شیطانان جوړ شوي دي، په وړو وړو خبرو مرګونه کوي. کاکا غم دې نه زیاتومه، دا چې وفات شو بچی ستا د ده څه نوم و؟ انور زیب و. ده به څه کار کولو؟ مردان به څه دیاړي میاړي ګاڼې کې کار کوي، خوا دې خوا دغه ځان به چېرته کې مزدوري به ځان به رزق پیدا کوو. او د دې او خو سره دی ډېر ناس پاس و، او دوی ورسره غټه ناروایي ورسره وکړله، د مرګ حق یې نه و چې ووژلو یې. دا واړه سرې خولې بچي دي که نه، وچ په وجه برناق یې وژلی دی، برناق په ډېرو خبرو څوک مرګونه نه کوي، برناق یې وژلی دی، او ډېر په بد حال باندې پروت و، په بد حال باندې پروت و. ستا نه بیل پاتې کېدلو؟ بس زما نه بیل شوی و، خو دونه و چې بیا هم کله بچی مې و، اړه مې پې خوږېږي ډېر زیات و. اورې څه غوښتنه کوي د ادارو نه خلک دې ګوري؟ بس د دې تپوس دې وشي، د دې تپوس وشي، زموږ سره شوې ده ناروا شوې ده، د دې تپوس وشي، د حق تپوس دې وشي. په ناروا خبرې په دې کې به نه وي، په دې کې به ښه جایز خبرې دي، ښه مطلب چې کله د ټولې دنیا ته پته ده، ټول کلي ته پته ده چې دا مکمل دا خبره ناروا شوې ده. او ګناه مطلب چې لکه دې زما د زوی ته د سره ګناه ونه ګناه دغو ته و چې کوم نه وچ په وچه راغلی و، هلکې په لوړو والی په لوړو کې ورته میخونه ټکوالي، په هغې باندې ګزارۍ پې کړي دي، او بیا یې ډزې کړي دي. خواښې راغلې وه مرګ له؟ بس خواښې نه ده راغلې،
څوک هم نه دي راغلي. هېڅوک هم نشي راتلی. هغو د لاسه غوښ و زموږ سره که نه. ستاسو وروارو کاکا او چې زموږ رارو څنګه ژوند یې تېر کړی و؟ ژوند یې صاحب داسې ژوند تېر کړی و چې دا زما وراره و او دوی خپل پلار پرېښی و، وروڼه یې پرېښي وو، مور یې پرېښې وه، ماماګانې پرېښې وو، ټول خلک د پرېښی وو. صرف دغه خپله اوښې اخیستې وو، دغه خپله خواښې اخیستې وه، دغې خپلې ښځې اوښو د دغه خواښې د هغوی په خوا کې به اوسېدو چې سم دردي به د هغوی لکه څه کار خدمت سولېده پاڅېده څه به و نو ده به وله منډې والې او هغوی راولګېده په بدله کې داسې کار وکړو. نو که دې کې وسو لکه زمونږ مخې ته قانون یې انصاف دې پکې وشي، انصاف دې انصاف ته ویلی شي او ظلم دې ظلم ته ویلی شي. لکه ولې دا ظلم وشو، په څه خبر وشو، یا 500 یا 1000 روپۍ نن چې کومه دی نو د یو وړوکي ماشوم په جب کې به 500 1000 روپۍ او 50,000 او 10,000 روپۍ پرتې ته رالګې که نه. نو داسې نمونه ماشومان او داسې خلک لکه ولې جړوي او داسې ظلم ولې کوي. بیا په روژه کې موږ سره ظلم شوی دی او د ظلم د انصاف وشي. ستاسو د ترور زوی و؟ جی او زموږ د ترور زوی و. انصاف به میلاو شي؟ انصاف څه ووایم ډېره ګرانه ده نو. په دې پاکستان کې انصاف ډېر کم کوز میلاوي، ډېره مشکله ده. څوک راغلي دي سیاسي خلک؟ یو سیاسي کس نه جنازې له راغلی دی، په جنازې له راغلی ما نه دی لیدلی، خو دلته نه دوا له راغلی نه د ده لپاره څه اواز چوت کړی. ما د دې هلک موټرسایکل ولیدو نو په هغې باندې دلته یو سیاسي کس هغه لیبل لګېدلی دی په دې موټرسایکل د پاسه، کوم چې وفات شو د سیاسي ورکر و د پی ټي آی. او خو څوک یې بیخي دغه له نه دي راغلي، تپوس مپوس له لکه چا یې څه تپوس نه دی کړی، نه د د حق دپاره چې اواز چوت کړی دی. نو موږ د سیاسي خلکو نه مطالبه کوو چې د حق لپاره اواز چوت کړي، د سره ودرېږي. دا ډېر غریب یو عاجز انسان دی او هسې مسلماني اصول هم دا دی چې د یو غریب سړي سره د عاجز سړي سره ودرېدل پکار دي، د ده سره هېڅ څوک ونه درېدل. موږ زه څه نشم ویلی، دې ماشومانو ته چې وګورم د دوی د زندګۍ ته وګورم ډېره ګرانه ده. الله دې ورته اسانه کړي او د الله له طرف نه به ته انصاف میلاویږي او د انسانانو زما ته د انصاف نشته. قدرمنو پرون دا کوم چې وفات شو د یو ورورو نو رابطه یې کړې وه، ما په خپله پرون خور له اختر وړی نو زه په سفر هم نه یم پوه شوی. ماسخوتن یې راته یو میسج پرېښی و چې سبا به یوسف جان او یا نور میډیا والا راځي او مایک به راته نیسي چې ظلم دې ولې وکړو. زما ورور بې ګناه مړ شو په 500 روپو. هغه ورور مې چې مور پلار مونږ ټولې پرېښی و د سخر خوا له تللی و، د هغه سره نږدې پاتې کېدو. نن اوښې راولګېدلو، زمونږ ورور یې مړ کړو، مونږ غریبانان یو نو زمونږ د اواز دپاره څوک نه راځي. بلا میډیا والا ته مې میسیجونه وکړو خو چا ریپلی را نه کړه او سبا به بیا یوسف جان لاله راشي او مایک به یې راته نیولی چې ډز دې کوو نو لاس ته نه رپېدو. ما ورته په خندا کې ریپلی وکړه چې زه خو یوسف جان نه یم او زه خو د پیرانو پروګرامونه کوم. نو ما ته یې وی که مسلمان یې نو لاړ شه سبا او زما د رور اواز پورته که زه به په انتظار یم. بیا مې د دې د رور سره رابطه وکړه وله رالم. دا پاکستان دی جي، دلته پانسي نشته، دلته ظلم وشي ظالم مظلوم شي او مظلوم ظالم شي. دلته د کاکا زوی د خاورو لاندې دفن شو، لاړو غریب خواري مزدوري به کوله عاجزو. دا بچی دی چې سهار نه ما سره راغلی او تاڼې ته م تللی و، خو د سهار نه د ده په سترګو کې اوښکې دي او دغه جړا ده او ما له پلار راولی، پلار غواړم. ماشوم دی نه پوهېږي مړي چا ژوندي کړي په جړا باندې. که پلار ته وګورې نو پلار هم بې بسه، زه چې رالم روجه م ده نو په موبایل یې خبرې نه شوې کولی، بل چا ته یې ورکوې زما دماغ کار نه کوي. تره م پریشانه، مور هم په زړه سوری، د پلار هم د ملا تیر مات شو، مور هم په زړه سوری شوله. او دغه اوښي کوم چې د خویندو دپاره کوشش کوي چې کور یې جوړ شي، دی ظالم په یو ډز باندې خور هم کونډه کړو، دا بلا ماشومان یتیمانان کړو. یقینا که دی دا پروګرام ګوري یا یې د دنیا ګوري یا یې نیکه ګوري یا نور ماماګان هم ګوري، نو که په زړه کې ترسي
دې ماشومانو له به پلار د کم ځای نه راولي. بس دی راځه بچې، بس دی، بس 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 دی بس دی بس بس دی بس 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 بس. قدرمنو دا د پلار قبر دی او دا ماشومان ټول یتیمانان پاتې شو. یتیمانان چا کړل؟ خپل ماما یې را پاسېد او د دې پلار یې قتل کړو. دا ماشومانان په دې قبر داسې جړا کوي لکه فلسطین کې چې ماشومان دغسې چغې وایي. یقین وکړه دې کور ته چې رالم او د غرور راته کال کړو د قبر د حالات مې وکتو نو فلسطین را د مخې ته شو. دا ټول ماشومانان د پلار په قبر باندې خوله لګي او جاړي او پلار ته چغې وایي. زه به دغه ټولو ادارو ته د دې ماشومانو دا جړا فریاد مخې ته کېدم چې روژه د زبرګه دا ماشومان یتیمانان پاتې شو. یو جمپړه کور اوس خو د نیکه کره تلي د سخر کره د دې مور لاړله د نیکه کره دي او دغه ماشومه په لاره وي چې موږ له به د اختر جامې پیزار څوک راوړي. قبر تم چغې وایي چې پاپا پاسه. دا خو نه پوهېږي چې مړي چا په جړا ژوندي کړي دي. دغه ادارو ته به زه د دوی دا جړا فریاد کېدم چې د دې مظلومې کورنۍ سره ودرېږئ، دوی ته انصاف ورکئ چې دغه مجرم گرفتار شوی خو دی خو چې دغه مجرم د پانسۍ تختې ته وخیږي. الله دې وکړي چې دوی ته انصاف میلاو شي او دغه مجرم د پانسۍ تختې ته وخیږي او د دې ماشومانو د الله غیبانه مدد وکړي. که کوم خلک د دې سره مرسته کول غواړئ نو د دوی نمبر زه په سکرین درکوم، په دغه نمبر د دې سره رابطه وکړئ. دا 7 خویندې او یو ورور یتیمانان پاتې شو، بې اسرې دي. دا یو ورور دی، دا نورې ټولې خویندې دي چې کومې تاسو ته ښکاري د پلار په قبر باندې دا جړا فریاد کوي. بس دی زویه، بس دی، بس دی که نه، بس دی، بس دی، ها بس دی، بس بس دی، بس دی، بس دی زویه، بس دی، بس دی، تر پاسه، بس دی، بس دی، بس دی، بس دی، بس دی، ها بس دی. ستا ترو او جي زما ترو اصلا صبرونه الله ورکوي، بس الله راله صبر راکړي. ښځو بچي داسې پاتې شو، بېوسه زما سره ډېره مینه وه. تره دی په مخه بیا یادوله به خو ما ولې مینه ورنه کړه، له ما نه داسې لاړو. اخري ملاقات د ورسره کله شو؟ اخري ملاقات مې ورسره غالبا څه یو کال مخکې شوی و. بس بیا دې نه ولیدلی؟ بیا مې نه دی. ته چېرته وې؟ زموږ بره کور د هلتې سبقونه او کارونه یې بس هلتې مرګ دې ولیدو؟ کفن مې والا غاړې ته ولید، هغه کفن ته بس درې وګوره داسې وکت خبره، داسې د شهادت خبر به نه یې لیدلی چا، داسې ښایسته وجود باندې غریب بې ګناه لاړو. سکور والا دی ول الله د زړه صبر ورکړي او موږ له دې الله د زړه صبر راکړي. ستاسو ډېره مننه چې په دومره میډیا کې موږ له تاسو ځان راورسو. کنې غالبا زه خو پرون ماسخوتن د میډیا نه ډېر سخت ګیلمن شم. ستا ښکلې نامه مې په سلګو کې ده، راشه ګلستان مې په بټو کې ده. ستا ښکلې نامه مې په سلګو کې ده، راشه ګلستان مې په بټو کې ده.
شګل سامي پوتو کلا